السلام علیکم او په دې چینل کې تحقیقي وایم د هر څه نه مخکې ته زه دا یادګیرونه کوم چې زموږ په چینل کې نوي زموږ عمده چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټاله نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. نننۍ معلومات زموږ د نادیه ګل په باره کې نادیه ګل څنګه غلطو کارونو ته لاس واچول او دې ته اخر تاسې څه مجبوري وه. زموږ دا ویډیو د سره اخره پورې وګورئ، تاسو ته به په دې ویډیو کې پوره معلومات ترلاسه کړئ. عزتمنو د نادیه ګل مور نادیه ګل په منصب باندې خرڅه کړې او په دې باندې پوره هغه ټیم کې 15 لکه روپۍ اخیستل شوي دي. او دې نادیه ګل چې څه موده پس بیا واده شوله، په دې باندې خپل خاوند ډېر سخت ظلمونه کول. نو د ظلمونو نه بعد ورته وویلې نادیه ګل ورته بیا په جواب کې ویل چې ته په ما باندې دا ظلمونه ته څنګه کوې، اخر ستا مقصد څه دی؟ نو منصف ورته بیا په جواب کې ویلې چې صحیح ده، زما مقصد هم دا دی چې زمونږ د قوم زمونږ ټول قوم یو ډمان یو، زمونږ پیسې موږ په ښځه باندې پیسې ګټو، یعنې موږ خو په خپله پیسو د ګټولو نه یو. نو دې بیا ورته نادیه ګل په جواب کې ویل چې یعنې تاسو په ښځه باندې څه قسمه پیسې ګټئ. هغې ورته وویل چې موږ په ښځې باندې ګټو او د ډرامې پې سازو او دغه شانتې موږ په دې حال باندې پیسې ګټو. صحیح ده چې ته وګوره ګډېږم به زه او ډرامو والا ته وګوره ډرامې به زه سازوم، حتی منظوره ده خو ما وهه او ټکومه. او ولې منصف ورته ویل چې ستا مور ته ما ستا د واده دپاره ما نه پوره 15 لکه روپۍ اخیستې دي، نو زه څه لیونی خو نه وم چې په تا باندې ما 15 لکه روپۍ درکول، دا 15 لکه روپۍ اوس پیدا کول هم غواړې. نو نادیه ګل ورته ویلې صحیح ده، زه ډانسونه هم کوم، ما ته اواز مې هم ښه دی، ګانې به هم درته وایم او ډرامو کې به کار به هم کوم، خو ما سره ظلم او زیاتۍ مه کوه. بیا منصف ډېر سخت خوشحاله شو چې زما ښځه خو هر یوې خبرې ته تیاره ده او د هغې نه بعد بیا خپل خاوند دغه شانتې کارونه کول، یعنې ډرامې او ډانسونه او ګانې پې ویلې. نو دا دغې مجبورۍ د وجې راوتې ده، یعنې خپل خاوند په زور باندې د ګانو او ډرامو ته راایستې ده. حتمنه ستاسو د دې په باره کې څه خیال دی لازمي لاندې موږ ته په کامنټ کې ولیکئ. حتمنه زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پوره کړو چې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوي، دا ویډیو د حتمن لایک هم دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.